الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پېښور ته راغلي یو، بچي مو راوستي دي. صاحب نجیب حسین 15,000 روپۍ راکړې وې. څه غاښ وې، څه مو قرضه وکړه، نو د بچی و هغه مو وکړه، دا مو راوستي دي که نه. دې نه علاوه مرستو کوونکو ته هغه ته یې موږ اپیل دی چې موږ سره نور هم مدد وکړلی شي. نو موږ څه مو قرضه وکړه، 15,000 صاحب نجیب حسین راکړې وې چې د بچي مو سره ووستو. چیک اپ ته انتظار یو، ډاکټر ته انتظار یو، نمبر ته ناست یو. نور صاحب نجیب حسین د خدای په ټول ساتي او خدای د ورځې زاویې کې دې مو وکړه. نور السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایما څومره پښتانه وروڼه یو، ایما څومره کورنوال وروڼه یو، او خاص طور پر څومره مو مسافران وروڼه دي، ایما صاحب نجیب حسین طرف تاسو ته ډېر ډېر سلام دی. قدرمن وروڼو، تاسو به دا ویډیو لیدلی وي. دا د یوه داسې غریب انسان ویډیو دی. سوشل میډیا کې دې نه مخکې وایي تاسو د غریب ویډیو مخکې لیدلی وي. او د دې کور کې دا 3 معصومې بچی دي. دا 3 بچیو چې کومه د تلسیمیا بلډ کینسر بیماري ده. دغه ورور د خپل وسعت په مطابق خپل چې کوم خدای دې ته طاقت ورکړی، طاقت مطابق غریب لګیا دی، خپل کوشش ته کوي، محنت ته کوي، څومره د وسه کېږي دغو بچیو علاجونه ته کوي. خدایه دا ظالمه بیماري هېچ وسې ښه مه کړې. وړونو هر کومه ډول بیماري وي، خدای هغه هېچ وسې ښه مه کړې. خو بل د کینسر داسې بیماري دی چې دا ډېره ذلیله بیماري دی، ډېره مرداره بیماري دی. نو قدرمن وروڼو، ځینې کسان بیایي چې یاره د تلسیمیا علاج فری دی، تلسیمیا علاج د فری کېږي. نو کیدای شي څه حده پورې هغوی حقیقت یې صحیح وي. خو که یو انسان لږ سوچ وکړي، فکر وکړي که نه، چې یوه کور کې یوه نه، 2 نه، 3 معصومې جلکې هغه بیمارې وي، هغه صرف او صرف هغه ورځې نه بلې ورځې ته چې کله هغه ځي علاج دپاره. نو وروڼو، که تاسو لږ سوچ وکړئ، که دا کس مورې نه پر چنار بازار ته بیایي، یا نه تقریبا 60-70 روپۍ کرایه دې لګېږي یوه څانګه. نو دا بالکل بنیاده خبره ده چې یو انسان یایي که نه چې یاره دا کومه تلسیمیا بیماري دی، د علاج د فری کېږي. وروڼو، دا به ځي، هغه ته چې کومه وینه لګېږي، ما ته خو نه لګېږي چې هغه بالکل فری آف کوسټ ورکوي. نه وروڼو، خامخا به دې هغه غریب 15 روپۍ خرچه کېږي. نو زه دغې ویډیو په ذریعې ټوله یې څومره مسافران وروڼه دي، خاص طور پر څومره د مو کازمي چیریټي اینډ فاونډیشن ډونر دي، هغوی ته زه سوال کوم، گزارش ورته کوم چې پلیز تاسو نه څومره کېږي دا جمشید بهي څخه روغ امداد وکړئ، مدد ورسه وکړئ، هیلپ ورسه وکړئ. موږ خو خپل وس په مطابق دې ته 15,000 روپۍ ورکړي وي، راومستلو، دې ته چیک اپ میک اپ غریب وکړلو. خو دا دوباره روان دی، بیا د چیک اپ ته ځي. وروڼو، آنه جانه کرایې خرچې ډېر زیات په تکلیف دی. نو زه تاسو نه امید لرم چې انشاءالله دا غریب ورور څخه به تاسو ښه بھرپور مدد کوئ، هیلپ ورسه کوئ. نو وروڼو، بله خبره دا چې د کوم کازمي چیریټي اینډ فاونډیشن مو جوړ د دغو داسې یتیمانو، غریبانو، کینسر مریضانو لپاره جوړ کړی دی. ایمو مین مقصد د کینسر مریضانو مدد کوله دی، هیلپ کوله دی. نو پلیز تاسو څومره مو مرګلي وئ، څومره مو سپورټر دی، هغوی تاسو دغه څخه بھرپور مدد وکړئ، هیلپ ورسه وکړئ. چې زمانې چختان 12 ماه 14 معصوم دغه د کائناتو مالک خدای دغه مهربان شي، د غریب د مشکل حل شي. نو ډېره مننه، مهرباني. ویډیو اخري کې بیا ټول وروڼو ته گزارش کوم چې پلیز تاسو چوکا د مو پیج نه وي، پلیز تاسو پیج خامخا فالو کړئ. ایمو کوم د یوټیوب چینل دی، دا سیف علي کازمي په نامې، دا سبسکرایب کړئ. ما کوم نور یتیمانو، غریبانو، د کینسر مریضانو مدد وکړو. ډېره مننه، مهرباني. خدای مو خوشحاله آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.